خپل بچی د دینی مدارس سره وابسته ساتي، د تبلیغي جماعت سره وابسته ساتي، د علماو سره آشنا کوي. ورنه داسې فتنې را روانې دي. زه د خپل علاقې د بونیر خبره درته کوم. ما ته زمونږ په علاقه کې یو سړي خبره کوله، وی مفتی صاحب زمونږ په دې کلي کې د شپږو اتو الکانو یو ټولګی دی، یونیورسټۍ کې یو ځای سبق وی، هلته چرته د ایتیسټو د ملحدینو په لاس باندې ورغلي دي، اوس د الله نه منکر دی، وی الله نشته ده. او ځان ته د فیسبوک په پروفایل باندې لیکلي دي مذهب نه انسانیت. وی مذهب ته هیڅ ضرورت نشته ده، د قرآن او حدیث او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره د اسی بوګس کاتی دی ډګوسلی دي. اصل چیز انسانیت دی. وی الله که قمقل انسانا مذهب نہیں انسانیت فقرہ غلطہ دا، مذہب ہی انسانیت والا فقرہ ٹھیکا دا. تا تا انسانیت چا خود لے دے خو اللہ و دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در تا خود لے دے. چی اللہ و دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات تر نکٹ کے نلان سے چی پکم و علاقوں کی دا ٹولو ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹیز دیو بہترین تعلیم یافتہ آغی سوسائٹوں کی اگورا التا د پلار د یاد د پارا او د احترام د پارا د کال پروخ کال کې صرف یو ورځ خلق مناوي وی دا پادر ډې ده. اسلام سوی اسلام وی تا د پارا روزانه هر ورځ پادر ډې ده، هر وخت تا د پارا د پلار احترام دی. په کال کې یو ورځ به پلار نه یادې، په خپل ژوند کې به هر لمحه او هر غړی او هر لحظه د پلار او د مور خدمت او احترام یاد ساتي. الته مذهب نشتا، الته انسانیت چرته ده. دلته مذهب ده الحمدلله، انسانیت دی امت ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له ده. انسانیت دی امت ته قرآن او سنت خود له ده. لہذا انسانیت د مذهب سره متصادم کوا ما انسانیت بعینه تشریح د مذهب اسلام. مذهب اسلام مقاصد هغه صرف او صرف انسانیت خودل دي. زمارونو خپل اولاد د علماء سره آشنا کوي او دغه فتنو نه محفوظ کوي او بچ یې کوي او دغه فتنو په لار کې کو نن شکر کاوت دي. الحمدلله دا علماء کرام دي زمون په عقیدو شوک حمله اور کیږي، دا علماء کرام ورته مخ ته سینه سپور ولاړ وي. زمونږ استاد دینی تعلیمات، دا مدرسې، دا سپینی پګړې، دا سنت لباسونه، دا د عالم کفر نه برداشت کیږي. یاد ساتئ. او زمونږ استاد د اسلامی ملکونو حکمرانان د عالم کفر ټټوان دي، ټټوان دا دغه جنټان دي، دوی دغه نه بل نشي کوله.